دی خدان ته وی آفرین سړی مې دوکه که او دارنګې په سټ کې مې وو او پیسې مې ترې ډېرې واغستې خراب سیز مې پې خرڅ که دا تا حقیقت کې ځان سره دوکه وکړه دا دې ځان تباه که نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه شاګرد ته ووی چې دا کپړه چې دا بیکاره ده د نورو سره یو شانتې ښکاري خو دا کپړه چې ده نو دا صحیح نه ده نو یو خو د دې قیمت کم دی او بل د دې دا عیب به ورته وښی که چا اغسته امام صاحب خو لاړلو څوک راغی هغه کپړی پکې خوښه شوه د شاګرد ورته دا عیب په ګوته کول دا ایر شو چې امام صاحب څنګه راغی ړومبنې تپوس کې هغه کپړه بېکاره څه شوه یاره جیا خو چا وړې ده تا ورته غیب ښکاره کړی و چې د ما خو ذهن نه وتي دا دې څه کړي سخت خفه سخت پریشانه داسې کاروبار داسې روزګار نو محترم ایمان صاحب د کم چې کومه کپړه د کم ټیم نه خرڅه شوې وه ورسره نورې کپړې خرڅې شوې وې ګاګ خو معلوم نه وه هغه ټولې د هغې ورځې صدقه کې ښه چې بې زه کور ته مې حرامه روپۍ را نشي ته خلکو ته وې دا 40 منه خشاک دی هغه چې تور کړي شي هغه 13 منه یاره دا ورته مو وایه چې دا 40 منه دی که نه یاره دا چې مونږ تلو هغه وخت کې 40 منه وه خو دا به اوس خامخا را کم شوي یو مونږ یې په منونو نه خرڅوو بس دغه ټوپکې دی دغه ډیرکې دی بس دغه دا مونږ په دونه پیسو سره خرڅوو ته خامخا دروغ وې چې دا 40 منه دی یا دا دونه دی دا دونه دی دروغ په دې کې مو آیا د دروغو نه انتهایی اجتناب په کاروبار کې پکار دی دارنګې محترمو یو سیز دی هغه تا په مشین باندې تخته ویستا او بل تن پې پوهېږي نه او ورته انچې ورته سیوا یادې هغه انچې کمي په انچې سیوا باندې ته خرڅ کړي نو په دې انچې به ته څونه مالدار شي په دې به ته څونه خان او نواب شي په دغې دروغو سره په دغه دوکه سره ستا غون کاروبار هغه د حرام وګرځېده کور ته حرام را چلې بچي دې حرامیان ګرځي ښه دا مسئلې به په دې صورت مائده کې ذکر کیږي محترمو دا څونه